بسم الله الرحمن الرحیم. د خدای په حواله دا میسج هر مسلمان ورور ته او هر مسلمان خور ته، څنګه چې ملګرو ورونو او خویندو د پیج ته زه درته شروع نه راغلم. ایز سکندر ایز جان سکندر په دې پیج کې ما زما خدای ګواه دی، زما رب ګواه دی چې په دې پیج کې انسانیت نه بغیر ما څه ونه کړل، مینې محبت نه بغیر ما څه ونه کړل. او الله تعالی راته ډېر ښه طاقت پکې راکړو. هغه طاقت چې دی حوصلې طاقت، د صبر طاقت الله تعالی مخکې کړو او رب ذوالجلال راته پکې ډېر زیات عزت راکړو. تاسو په خپله هم ګورئ. خو دومره دی چې کله کله وارې انسان نه یوه غلطي کېږي په ژوند کې، یوه غلطي کېږي، دوه غلطي کېږي، انسانان یو کنه. چې کله درته پته ولګي چې دا انسان ډېر ښه دی، کله کله وارې موږ مسلمانان، موږ انسانان غلطۍ پسې وایو چې نو پرابلم یار، نو پرابلم یار، ته زبردست انسان یې. یقینا چې د خپلو پښتنو ته راشو، خپلو وروڼو خویندو ما له زړه نه در سره کوشش کړی، زما رب ذوالجلال ګواه دی، د زړه نه مې در سره مینه کړې، ډېر کوشش مې در سره وکړ. بهرحال په مینه محبت درته د پیج ته راغلم، په مینه محبت مې درته پیغامونه درکړل او خدای ګواه دی چې د هر انسان په زړه مې راج وکړو، د هر انسان په زړه مې راج وکړو، بادشاهي مې وکړه د هر انسان په زړه. که راډیرو مې نه وي کړې، په سلو کې مې 90% په پښتنو باندې د مینې محبت راج وکړو. زړه یې راکړو، زړه مې ورکړو. بهرحال هغه جان سکندر کالونه در سره تیر شول، د چا زړه شو، د چا ځان شو، د چا ډېر ښه ملګری شو، مګر هغه سکندر صرف یوه ورځ یوه ګستاخي وکړه، او هغه سکندر یوه ورځ صرف یوه ګناه وکړه، یوه غلطي وکړه، او دغه غلطۍ په سر پسې او مغه بعضې ورونه راوچت شول. هغه خبرې چې هغه تاسو ته خپل مذهب اسلام هم اجازت نه درکوي. زه یوه خبره تاسو ته وکړم، ما چې دا دومره کالونه پښتون قوم سره تیر شول پرې پیز کې، نو پرې پښتون قوم کې ما په ټولو پښتانو کې پښتو لیدلې، په دې خبره کې هېڅ شک نشته. څوک چې پښتو وایي هغه کې ما پښتو لیدلې، خو په ډېرو زیاتو پښتنو کې ما انسانیت بیا ونه لیده. د دې شي کمی شته مونږ کې، لله قسم د دې کمی شته مونږ کې. پښتو راکېره، پښتو په نوم غیرت کوو، بلکل یې کوو، خو مونږ ډېرو زیاتو پښتنو کې انسانیت نشته. د کندهار نه یوه خور را سره لګیا وه، نو هغې خور ما ته یوه خبره وکړله چې د زړه یې راته وګټلو، داسې د عقل خبره یې وکړه. بعضې ونې مره عقل خبره وشي دا انسان بل رقم ته شي. هغې خور راته ویې وایي سکندره، د انسانیت چې دی که نه، دا یوه قدرتي تحفه دی، قدرتي تحفه. الله تعالی دا قدرتي تحفه په حساب خلکو ته ورکوي چې انسانیت ورته وایي. نو قسم په خدای هم دغسې ده. بهرحال ما یوه ویډیو کړې وه چې دغه عالمانو ملایانو پسې ما بدې ورځې ویلې، نو دا هم یوه وجه وه، داسې نه وه چې بعضې ډاکټر ذاکر نایک سره هم همدغسې کار کړی و، مسلمانانو او هندوانو په هندوستان کې. ډاکټر ذاکر نایک ویلې و چې مونږ وایي زه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغسې نه منم چې ووایم چې یا محمد زما دغه مدد وکړه، وایي په شرک نه منم. هغوی ورپسې راوچت شوي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې داسې خبره کړې ده چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هم زه وایي زه نه منم. هغه یو ډېر غټ عالم د دنیا په سطح باندې، که کافر دی که مسلمان دی، هر یو ورته په سلام ولاړ دی. د دغه غونته عقل، د دغه غونته شخصیت الله تعالی
په کربونو خلکو کې یو ته ورکوي هغه بیچاره هم بدنام واچولو په انډیا کې سکندر کوم وړوکی بوټی او بیا سکندر دغه وړوکی قوم ته راوتلی چې پښتون ورته وایي نو چې څومره مې وس و انسانیت مې در سره چې څومره مې وس و همدغسې وجود مې را جوړ شوی په انسانیت را جوړ شوی ماشوموالي نه الله تعالی راکې انسانیت اچولی ماشوموالي نه الله تعالی راکې یوه حیا اچولی ماشوموالي نه الله تعالی راکې یو محبت یوه مینه اچولی چې انسان سره خبرې وکړم ډېر زر راته په خندا شي وایي ډېر زیات خوږ انسان یې درته وایم چې د انسانیت یوه قدرتي تحفه دی چې هغه صرف الله تعالی انسان ته ورکوي مونږ تاسې نه ورکوو یو بل ته هغه صرف الله تعالی ورکوي چې چاته یې ورکوي هغه دی خوش نصیبه د دې ځمکې په سر باندې نو پښتنو کې ما پښتو ولیده خو په ډېرو پښتنو کې ما انسانیت ونه لید په دې خبرې مه خفه کېږه راځو زما اول هغه ته تنقیب ته چې ما په ملایانو علماو کړی ما تاسو ته مخکې هم ویلي په دې ویډیو کې هم درته وایم چې زه تاسو نه معافي غواړم او د معاف کولو والا انسان هر یو نه وي د معاف کولو والا انسان نه عالم وي نه مفتي وي او نه عام انسان وي د معاف کولو والا انسان هغه وي چې د انسانیت سره الله تعالی د هغه په سینه کې رحم هم اچولی هغه بېشکه چې جنتي انسان دی هغه بېشکه چې ډېر بزرګ انسان دی که هغه مفتي وي که هغه عام انسان دی که هغه عالم دی نو زه درته ومې ویل چې زه هغو عالمانو هغو ملایانو نه معافي غواړم او دغې خبرې سره درته زما د کنځلو زما د بدو ردو ویلو دا ما په څه کړې وه کومو عالمانو ته ما دا خبره کړې وه دا ما په همدې ځای در سره پرېښوله په همدې ځای خو د دې انجام او د دې خبرې سوال او جواب به په ورځ د محشر انشاءالله تعالی الله سره مخامخ کوو ځکه چې تاسو د الله تعالی په دین باندې غیرت کړی او سکندر د الله تعالی په کور باندې غیرت کړی نو دا تله به هلته برابرېږي چې کله تاسو د الله تعالی په دین کې هغه احکام الله تعالی ته مخامخ کوي چې په کومو احکامو تاسو غیرت کړی او سکندر به صرف الله تعالی ته یو فریاد کوي چې زما ښکلې ربه زما زه به ډېر ګناهګار وم ما به ډېر زیات ګناهونه کړي ورځ د محشر دا ټول مخلوقات ته زما هره یوه ګناه وښیه خو زما ربه ما ستا په کور باندې غیرت کړی چې 5 وخته اذان ترېنه په هر علاقه په هرې کوڅې کې راوځي الله اکبر الله از د ګریټسټ ربه هغه جمعت دغو خلکو بند کو د کافرو فتوا سره چې یوه بیماري ورته وې کافرو فتوا را جوړه کړله او د حکومتونه د پاکستان حکومتونه د افغانستان حکومتونه د امریکې حکومتونه د چاینا دغو ټولو یو پلان وکړلو مګر همدا پلان زه خبرې نه کول غواړم په نورو په حکومتونو باندې ستړی شوم دغو خبرو نه صرف دومره وایم چې دا سیاسي لیبې نن سبا سکندر ته په خدای تعالی داسې معلومیږي نه پوهېږم چې ما ته ولې داسې معلومیږي چې دا ټول ډوکبوک دی ټول ډوکبوک او دغه ډوکبوک کې هغه انسان هم دوکه وخوړله چې هغه ځان ته وایي چې زه د الله په دین باندې غیرت کوم او سکندر ته زه کافر وایم ځکه چې الله نعوذ بالله سکندر د قرآن بې حرمتي کړې نعوذ بالله قرآن شریف ته یې اور اچولی ځکه سکندر کافر شو نعوذ بالله د الله کلمو پسې نعوذ بالله سکندر خندا کړې ځکه کافر شو او نعوذ بالله د الله اسلام ته د الله دین ته سکندر کنځا کړې او نعوذ بالله د هندوستان د هندوانو په ټیل کې ودرېدل مسلمانان یې قتل کړل سکندر کافر شو سکندر صرف ملایانو ته چې نومې ملایان دي سکندر صرف عالمانو ته بد ویلي په څه وجه یې درته ویلي په دې وجه یې درته ویلي چې تاسو جوماتونه بند د الله واجب لمونځ مو بند او بیا هم سکندر په دې ویډیو کې تاسو نه معافي غواړي معافي درنه په دې غواړم چې درته وایم چې انسانیت راکې ده نو انسانیت سره الله تعالی ماته په زړه کې رحم واچولی صبر یې اچولی نو اوس به زه ستاسو ایمانونه وګورم ستاسو ایمانونه چې تاسو هم صبرناک خلک یې تاسو ته هم الله تعالی دغه قدرتي تحفه درکړې چې انسانیت ورته وایي تیر په هیر
تاسو ته الله تعالی دغه قدرتي تحفه په زړه کې اچولې ده چې صبر ورته وایي چې وایي تیر بهیر. بهرحال زمارا پیج ده دا زمارا پیج په مینا می ایمان ده په دې نوم باندې روان ده او تر مرګه پورې به روان وي. د افغانستان خلکو تاسو کې را بعضې داسې بې ادبه خلک دي ډېر کم درکې دي ډېر زیات نه ډېر کم د زما ویډیوګانې واخلې ټر پرتې نه جوړ کړي واړو کې کلیپ ته نه جوړ کړي وایي سکندر دا خبره کړې ده سکندر دا خبره کړې ده دغه خبره یې کړې هغه ورځ یو کس ویډیو را لیږلی و وایي سکندر ووایي په خپلې خولې وایي جاسوس ته وایي د ISI ایجنټ ده. زه به صرف دومره وایم د افغانستان خلکو ټول زما ورونه خویندې او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو ټول دیني ورونه خویندې او بس افسوس در صرف دومره کوم چې پښتانو کې پښتو شته خو انسانیت پکې ډېر کم ده او تاسو ته هم دومره وایم چې واقعي افغانیت نه ډک یې خبرې کې څه واقعي پښتو نه ډک یې واقعي غیرت نه ډک ډېر کم در کې داسې دی چې عقل نام ډک عقل صرف په دومره وایم باقي نور د خدای ورته هدایت وکړي هغو خلکو ته چې همې خبرې نه معمولي ایشو نه ډېره غټه ایشو تاسو جوړه کړې هسې چټي د خلکو سرونه خورئ هیڅ هم نه کوي نه څه کولی شو درته وایم د افغانستان او که د پاکستان خلکو په داسې افواهو باندې او په داسې خبرو باندې چې د غوږونو نه بل غوږ ته لاړې دي غوږونو نه بل غوږ ته لاړې چې ده داسې کړي ده داسې ویلي دا وګوره داسې ویل داسې خبرو باندې ما نه خفه شوې یم دا مخامخ پر اسکرین کې درته یو وړوکی انسان ولاړ دی چې نوم یې سکندر دی همده ګستاخ دغه خبرې کړي جاهل دغه خبرې کړي دا مخامخ چې درته ولاړ چې دا خبرې درته کوي همده منافق تاسو ته دغه خبرې کوي خو دا منافق او دا جاهل نن ستاسو مخامخ تاسو نه معافي غواړي نو زه تاسو ته دغه وایم چې الله تعالی دغه هغه تحفه تاسو ته درکړې ده چې هغه قدرتي تحفه ده چې انسانیت ورته وایي که دا یې درکړې وي نو تاسو په واقع سکندر معاف کړئ او که دا یې نه وي درکړې نو بیا زه صرف دومره وایم چې د جاهل مخامخ نه معافي غوښتل دي او نه جاهل ته مخامخ د عقل خبر کول دي دومره درته وایم چې خپل منځ کې یو بل ته عزت ورکړئ خپل منځ کې یو بل ته پازیټیو واوسئ مثبت واوسئ چې کله تاسو پازیټیو واوسئ قسم په خدای چې اسمان ته ورسئ اسمان ته او پاتې شو د جاسوسۍ او د دې شیزونو خبرې که چېرته ما دغه کارونه کولی دا د ایجنټۍ او د جاسوسۍ نو زه په دې اروپا کې په دې ښایسته ملکونو کې او په دې ښایسته والو کې زه څه کوم لیونی خو نه یم د جاسوس دغه کارونه وي او بیا په اروپا کې زما څه کارونه دي نن سبا خو چې څومره تخریبکاری کېږي په آسیا کې کېږي په پاکستان کې کېږي په افغانستان کې کېږي په هندوستان کې کېږي دا خلک کمکل دي چې ما داسې ښایسته سویټزرلینډ ته او آسټریا ته رالېږي راته وایي چې ښایسته ویډیوګانې جوړوه مزې کوه کله در سره BMW ګاډی کله در سره آوډي ګاډی کله در سره GTI کله در سره پلانکۍ کله در سره ټرک مزې کوه د جاسوس انسان دغه کارونه وي په دې وجه مې درته وویل د عقل کمی دی راکې د عقل نو زه به هلته تللی وم هلته به مې داسې کارونه کړي وو چې واقعي چې یو جاهل به وم واقعي چې بیا به یو منافق وم بهرحال دا یو پیج در کې چلوم دا د انسانیت دا د ښکلې د مینې محبت خبرې زما مشر ورور در سره امریکې نه په انسانیت درته راکینې دروند درته راکینې ښایسته د محبت ښایسته د مینې او په ارامه په نرمه زبان در سره لګیا وي نو آیا که تاسو د دې خلاف وای دا خبرې هم تاسو ته خوند نه درکوي زمونږ څیرې خوند نه درکوي نو زه درته صرف دغه مشوره در کوم چې تاسو زمونږ پیج ته مه راځئ ورونو خویندو هغه خلک چې څوک مونږ پې بد لګېږو زمونږ پیج ډسټروی کوئ انلایک یې کوئ ځکه چې تاسو ته سټرس پیدا کېږي دماغي بیماري درته پیدا کېږي دی سره مونږ صرف دومره وایو چې که مینه محبت خوند درکوي انسانیت خوند درکوي نو مونږ سره یو شی مونږ ټول مسلمانان یو مونږ کې فرق نشته د اوچت او د ټیټ انسان مونږ ټول یو امید کوم د زما خبرې تاسو ټولو مسلمانانو ورونو ته رسېدلې وي
او چا زړه خفه شوی وي رانه د کوم ورور او د کومې خور نو زه تاسو نه دا په زړه مې درته لاس ایښی په احترام درته ولاړ یم د زړه نه درنه معافي غواړم د زړه نه تاسو کې زه رحم غواړم تاسو په سینو کې تاسو په زړونو کې رحم راشي او د هغه رحم په وسیله باندې او د هغه رحم په وسیله باندې تاسو ته مخامخ ورور چې دی که نه د یو پښتون د یو مسلمانې مور فکر ورته وکړئ او معافي کړئ صحیح ده نور به انشاءالله تعالی ښکلي ښکلي پروګرامونه نن نه بعد در سره کوم د مینې محبت خبرې به در سره کوم د اتفاق خبرې به در سره کوم او د الله دین او د الله کلام به په دې پیج کې درته ښکلی ښکلی شیر کېږي څنګه چې درته همیشه شیر کېږي او د دنیا ښایست به درته ښیي او د الله ښکلي ښکلي کائنات به درته ښیي الله مو راته سلامت لره چې هر ځای کې یې مینه مې ایمان دی افغانستان دلته راسه او پاکستان مې په دې وجود کې دی او هر مسلمان مې ورور دی هر مسلمان مې دیني ورور دی الله مو عزت وکړه عزتمند شئ او الله تعالی مو ستوري د اسمان کړه هر یو د الله په امان ښه وخت درته غواړم